د رمضان مبارک میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې هر انسان په عبادت باندې لګیا ده. نو په کار ده چې موږ تاسو عبادت په داسې طریقه وکړو چې هغه طریقه الله تعالی ته محبوبه، الله تعالی ته خوښوي. که چیرته موږ عبادت هم کوو هغه طریقه الله تعالی ته محبوبه نه وي، هغه طریقه د شریعت خلاف وي، نو ستړی خو کوو خو عبادت ته الله تعالی په حضور کې نه قبلي. په معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغه خپل نابالغه ماشوم تراو ته مخته کوي. یو کس ته د هغه خپل بچی حافظ ده، لمسی حافظ ده، ورور حافظ ده، خدای نابالغه ده، بلوغت ته نه ده رسېدلی. دی بیا هم ورته وایي چې بچیا مونږ ته تراویح راکوه، په جومات کې تراویح راکوه، یا په کور کې تراویح راکوه، یا مونږ ته راکوه، یا خپله مور ته خویندې دغو ته تراویح راکوه. حالانکه د نابالغه سړي امامتیا کله هم صحیح نه ده. قرآن کریم خو به درته اوري، حفظ خو خپل مکمل کی، قرآن کریم به پوخ کی، خو هغه د تراویح ثواب تاسو ته نه میلاویږي. که چیرته تاسو ته شوق وي چې خپل بچی د مونږ ته تراویح راکړي او وي نابالغه، بیا تراویح نه بغیر د هغه نه قرآن کریم اوره، د ده سره نابالغه کسان ودروه، بلکې نفري لمونځ دغسې شروع کړه، په هغه کې د قرآن کریم اوري. مدرسو کې خو داسې کېږي که نه، هغه مدرسو کې دوه کسان، درې کسان په نفلو کې دغسې، یا نفلو کې نه دغسې ولاړ وي او هغه قرآن کریم یو بل ته اوري. هغه ځان ته طریقې دي. بهرحال چې کله هم داسې نوبت درته راځي بیا هغه تراویح ته کله هم مه مخکې کوئ. د متعلق صرف 2 روایت تاسو ته بیانوم چې هغه دلیل د تاسو په ذهن کې وي چې دا خبره داسې ولې کوي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا فرمایي: نهانا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه. وای عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه مونږ د 2 خبرو نه منع کړی. اوله خبره دا ده ان الناس فی المصحف، چې مونږ د دې خبرې نه منع کړی یو چې کله هم تراویح ورکوو، د تراویح په وخت کې مونږ به قرآن کریم ته نه ګورو. قرآن کریم ته کتلو په وخت کې د تراویح امامتیا کول یا عام المنځ امامتیا کوله صحابه کرامو د دغه نه مونږ منع کړي. دا مسله ان شاء الله مخکې زه بیانوم چې آیا قرآن کریم ته کتلو سره هغه لمونځ صحیح کېږي او که نه. او دومه خبره ونهانا ان یؤمنا الا المحتلم، او صحابي فرمای وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مول منې کړیو د خبرې نه چې تاسو ته د امامتیا بالغ انسان درکوي، نابالغ انسان د تاسو ته امامتیا کله هم نه درکوي. دا بالکل صفه خبره ده چې امامتیا د لپاره بالغ مخکې کوي، نابالغ انسان کله هم مخکې کوي. او دغه رنګ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا فرمای نیل الاوتار کې: لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود. وای تاسو هغه بچی د تاسو ته امامتیا نه درکوي چې هغه باندې هغه دومره ځای ته نه وي رسېدلی چې په هغه باندې حد واجب شي، مثلا بلوغت ته نه وي رسېدلی. ځکه چې ماشوم باندې حد کله هم نه لازمیږي، د باندې چې کله حد لازمیږي هغه د حد بلوغت ته. نو چې دی کله بالغ وي هغه نه بعد امامتیا ته مخې کوي، چې کله بالغ نه وي د امامتیا دا کله هم صحیح نه ده. نو په کار ده چې مونږ تاسو خپل په دې خبره باندې عمل وکړو چې کله هم ماشوم وي نو هغه هسې مه پرېږدوئ، بلکې د هغو طریقې دي په کور کې هسې په نورو نفلي لمنځو کې د هغه نه قرآن کریم اورئ، خو تراویح ته کله هم هغه مه مخکې کوئ.